أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة آل عمران پارہ نمبر 4 رکو نمبر 12 آیات نمبر 110 111 دو آیاتونو ویلے کیږي. څنګه چې دینه مخکې نو هغه تفصیلی تیر شلو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د مدینه راتلو نه وروسته مدینه منوره کې چې نو هغه بیا د یهودو ډېرې ډلې وي دغه شانتي دی نو هغه اوس او خزرج هم ولو نو اوس او خزرج چې کله ایمان راوړو نو آلته د شماس ابن قیس دغه یهودي منافق نه دا خبره چې دی نو هغه نه دا برداشت کېده چې دوی مسلمانان څنګه شو یو بل سره نن چې نو هغه ولې داسې شعر و شکر دی نو د دغې په وجه د هغه منافقت توب وکړو نو په دغه وخت کې چې نو هغه یوه ډله داسې شوله چې د هغوی یو بل څه پسې چې نو هغه وګواښېدل بعضې چې دی نو هغه دغه صحیح منع کړل چې ګوره داسې مه کوئ چند کسان چې دی نو هغې کې خاموش پاتې شول نو الله جل جلاله دا آیاتونه هم راولېږل چې ګوره تاسو بهترین امت یئ نو د بهترین امت د کېدلو یو وجه دا ده چې تاسو به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئ لکه څنګه چې دا د دې امت د ټولو نه لوی امتیازي چې نو هغه شان مخکې سورة بقره کې چې نو هغه 3 سپاره کې تیر شوی وجعلناکم امة وسطا ما تاسو یو اعتدال پسند اعتدال معتدل امت چې نو هغه پیدا کړی نو دغه شان د دې امت یو خصوصیت دا هم دی الله وی ما تاسو د ځان د پاره د چی ډوړی د پاره نه پیدا کړی بلکې ما تاسو چې نو هغه کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو ما د نور خلق چې نو د پاره پیدا کړی دا غوی د پاره مې راوباسل یې چې تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ د دې نه چې نو یو ورځ مخکې درس کې تفصیلی چې نو هغه تیر شولو چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نو مونږ وی چې د هغې کې اعلی درجه چې دی نو هغه د علماو ده یاد ساتئ یو دعوت الله دی او یو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی د دواړو کې چې دی نو هغه فرق دی دعوت الله دا چې دی نو هغه د اهل علما د اهل علم حضراتو کار دی الله طرف ته چې دی نو هغه دعوت ورکول دا د عام سړي جاهل کس چې نو هغه کار نه دی دی چې نو هغه د کولی شي خو بیا د مخکې پته چې نو هغه نه لګېږي چې اوس به دغه الله طرف ته ته یو سړی رابلي نو دا به په کم حیثیت سره راولي دویم چې نو هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی یو سړی چې نو هغه ناروا کوي او ته د هغه د نارواو نه منع کوي د ښې خبرو چې نو هغه حکم وکړي دا د هر مسلمان چې نو هغه فریضه ده که دی پوهه دی او کده ناپوهه دی ځکه حدیث مبارکه کې راځي بلغوا انی ولو آیه الله پیغمبر فرمای زما طرف تاسو ورسوي اگر که یو آیات ولی نه نو امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د هر امت چې دی نو هغه فریضه ده دی به د ښې خبرو حکم او د بدو خبرو چې دی نو هغه څه کوي منع به د هغې نه کوي لکه مثال په دا کې چې نو الترهیب والترغیب دا چې دی نو حدیثو کتاب دی دی کې چې نو هغه یو حدیث ذکر کړی دی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی مفهوم دا دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام یو پیره د قبر په خوا باندې تېرېدو نو په هغه قبر خواته د الله پیغمبر کافي صحت چې دی نو ایثار شولو نو کله چې د الله پیغمبر د هغې خواته چې دی نو هغه ایثار شولو نو د ایثارېدو نه وروستو صحابو د تپوس وکړو حضرت تاسو چې نو هغه دلته ایثار شولی څه وجه وه نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې قبر کې چې نو هغه یو سړی چې د هغه ته عذاب ورکولی شو
او د عذاب ورته په دغه وجه باندې الله پاک ورکو چې د په خوا کې نو هغه د مخې ته په یو سړی باندې یو کس باندې ظلم کېدو د هغه نو هغه مدد نه دی کړی. نو ځکه موږ امر بالمعروف نهي عن المنکر چا باندې ظلم کیږي دا منکر لوی ناروا کار دی او دغه لوی ناروا کار دا به دی منع کوي. نو دغه فریضه نو ادا کړي. نو چې کله دغه فریضه نو ادا کړي نو الله ول چې نو هغه دغه سزا ورکړه. دیو جن حدیث مبارکه کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انصر اخاک تو د خپل رور چې نو هغه مدد وکړه کاغه مظلوم او کظالمی. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین عرض کو د الله رسول په دې خپو آیو چې مظلومی نو د مظلوم خو نو هغه مدد باندې پويګو خو که یو سړی ظالم نو دا هغه څنګه مدد وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه مدد طریقه چې نو هغه دا چې تاسو داغه د ناروا کارونو د دغه ظلم نه چې نو هغه منع کوي. ولی که د ظلم وکي نو دغه ظلم په دنیا کې هم سزا میلاويږي او په آخرت کې هم. نو ځکه الله وی تاسو بهترین امت یې خدا بهترین امت په دی وجه چې تاسو به امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې نو هغه به کوي وتؤمنون بالله او بل خاصیت دا ذکر کړي تاسو په الله ایمان راوړئ. ایمان کامله دا به مو په الله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم. الله وی کچره دې چې نو اهل کتاب ایمان راوړي نو خامخا دا به غوره او دا غوي د پاره منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. د دین چې نو ځینې کسان هغه مؤمنان دي او اکثر کسان د دین فاسقان دي. لکه عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ يهودونو حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ چې غسیل الملائکه ورته لیکيږي چې پرشتو له چې نو هغه غسل ورکړو حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ حالن کې د پلان ډېر لوی چې نو هغه يهودي د اسلام چې نو هغه دشمنو ابو عامر راهب چې د نو د غزوه تبوک پورې د الله د پیغمبر چې نو هغه مخالفت کړي دا سورج چې نو هغه غزوه شي په د کې چې نو هغه د شرارتو خو الله رب العزت چې نو هغه غزوه ته ایمان نصیب کو کوم درجه ته نصیب شوه. جنگ احد کې چې نو هغه شهید شول پرشتو چې نو هغه ول غسل ورکو مشهور معروف چې نو هغه قصه ده. دغه شان چې نو اهلی کتاب نصاراونه هم ډېر کسان چې نو هغه ایمان راوړو او اکثرهم الفاسقون. خو الله وی اکثر چې نو هغه کې نافرمان دي اکثر چې نو هغه په دغه بيدینۍ باندې ولاړ دي. اوس چې کله دین دغه بيدینۍ کې نو چل وی الله وی لا یذرکم الا اذى دی تاسو تسلی تکلیف نشي رسولای سیوا چې نو هغه د اذان مخ کې مونږ ویلو چې دا قولی تکلیف ته لیکي بد ردی چې نو هغه ویلو دی صرف او صرف حد چې نو هغه کې بد ردی دغه چې نو هغه دمکی و غیر د قصې ور کولې شي ګډي وړي خبرې چې نو هغه کولې شي غلطه خله چې نو هغه خوځولې شي کنزل چې نو هغه کولې شي غلط نوم اغستلی شي. دا الله جل جلاله دا د یهودو خاصه ده دوی چې نو هغه د خبرې کوي دا کولې شي لا یضرکم الا اذى. خدا دینه ما سیوا دی یو کار چې نو هغه مستاسو خلاف نشي کولای په شرط د دې چې مسلمان شي. و ای یقاتلوکم یولوکم الادبار. الله وی که دوی ستاسو سره قتال کول غواړي دوی ستاسو سره جنگ کول غواړي نو دوی ستاسو د جنگ نه دي یولوکم الادبار نو دو به وګرځي تاسو ته خپل شاګانی یعنی د جنگ په صورت کې دو بیا تېخته کوي جنگ چې نو هغه دو نشي کولی. ثم لا ينصرون بیا به د هغوی چې نو مدد ونه کړی شي ځکه مدد دغه الله رب العزت کوي او الله پاک مدد د هغې چا کوي چې چا کې ایمان وي. نو دوی کې ایمان نشته چې ایمان نشته نو د الله پاک سره د مدد وعده چې نو هغه هم نشته. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. کنتم خیر امت یی تاسو بهترین امت اخرجت للناس چې تاسو راوستلې شوی د خلکو د پاره تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو حکم کوئ د نیک کارونو وتنهون او منع کوئ عن المنکر د بد کارونو نه وتؤمنون بالله او ایمان راوړئ په الله. ولو آمن اهل الكتاب کچری ایمان راوړئ اهل کتاب لکان خیر لهم نو دا بغور و د دوی د پاره منهم المؤمنون
بعض د دین مسلمانان دي و اکثرهم الفاسقون او اکثر پاغوی کی نافرمان دي لن یضروکم هیڅ کله دی تاسو ته تکلیف نشي در رسوله الا اذا سوا چې دی نو هغه د جبې د تکلیف نه الا اذا مگر د لک خفګان نه و ای یقاتلوکم کچری هغوی تاسو سره قتال کوي جنگ کوي یولوکم الادبار نو بگر زی تاسو ته شاګانی ثم لا ينصرون بیا به د هغوی مدد اونکړی شي کنتم خیر امت یی تاسو بهترین امت اخرجت للناس چې راوستلی شوی د خلکو د پاره تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو حکم کوي خلکو ته د نیکی او منع کوي چې نه د بدینه وتؤمنون بالله او ایمان راوړی په الله ولو آمن اهل الكتاب کچری ایمان راوړی اهل کتابو لکان خیر لهم نو ورب و داغوی د پاره منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون زین د دوی کې مسلمانان دی او اکثر پاغوی کې کافران نه فرمان دي لا یضرکم هیڅ کله به تکلیف ونه رسی تاسو ته الا اذا سوا چې دی نو د جبې د تکلیف نه و ای یقاتلوکم او کچری هغوی تاسو سره جنگ وکړي یولوکم الادبار نو به ګرځئ تاسو ته شاګانی ثم لا ینصرون بیا به د هغوی مدد ونه کړی شي